د کوم خلکو له ښځې چې بازارونو کې ګرځي د دغو خلکو له الله پاک نه منځونه قبلوي، نه روژې قبلوي، نه عبادتونه قبلوي. او رسول الله دوی ته په حدیث کې دیوس فرمایلی دي چې دا دیوس دي او دوی باندې جنت حرام دی. او په تا کې حیا نشته، شرم نشته، ته په کور کې پروت خان یې، د ستا ښځې په بازارونو کې په دوکاندارونو ګرځي، په شاپینګ مارکیټونو ګرځي، هلته ګپونه شپونه لګوي، بازار کې یو رش جوړ کړی دی، یو بېحیي جوړه کړې دی، یو بېشرمي جوړه کړې دی. په دې روژې کې چې بازار ته لاړ شي نو په بازار کې دومره زنانه دي، دومره زنانه چې په لاره تېرېدل به درته مشکل شي. پخوا خو په رمضان کې داسې بېحیي په بازارونو کې نه وه لکه نن سبا کومه بېحیي په بازارونو کې د زنانو جوړه کړې دی. د زنانه خو د کور سیز دی، دا په کور خوند کوي، په کور یې کېنوي. د ګډو بیزو غوندې بازار ته مه پرېږد چې تاسو کور کې ودی خوبونه کوي او د ښځې مه بازارونو کې ګرځي. تا الله پاک نر څه دپاره پیدا کړی خو ته به د ښځو ضرورت پوره کوې، ته به بازار نه څیزونه ورته راوړې، ته به ورته سودا راوړې. او په تا کې حیا نشته، شرم نشته، ته په کور کې پروت خان یې، د ستا ښځې په بازارونو کې په دوکاندارونو ګرځي، په شاپینګ مارکیټونو ګرځي، هلته ګپونه شپونه لګوي، بازار کې یو رش جوړ کړی دی، یو بېحیي جوړه کړې دی، یو بېشرمي جوړه کړې. خو په دې کې د ښځو هېڅ ګناه نشته، ټوله ګناه د دو سړو دی. که د دو په سړو کې ایمان، غیرت وی، حیا وی، شرم وی، نو ښځې به همداسې ګډو بیزو غوندې بازارونو ته نه پرېږدولې. د کومو خلکو له ښځې چې بازارونو کې ګرځي، ګروپونه ګرځي، بازار ماحول یې خراب کړی دی. د دغو خلکو له الله پاک نه منځونه قبلوي، نه روژې قبلوي، نه عبادتونه قبلوي. او رسول الله دوی ته په حدیث کې دیوس فرمایلی دي چې دا دیوس دي او دوی باندې جنت حرام دی.